بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. زمونږ نننی ټاپک چې دی هغه دی د ګردې کاڼې او د هغې هومیوپیتیک علاجو. مونږ او تاسو اکثر وینو چې د کومو خلکو په ګرده کې یا د چا په ګرده کې کاڼې پیدا شي، نو اکثر خلک وله مشوره ورکوي چې ته هومیوپیتیک علاج خپل کا او هومیوپیتیک علاج وکړه، انشاءالله ستا تکلیف به کم شي، دا به ختم شي او ستا نه به کاڼې وغورځېږي. نو په دې خبره کې څومره صداقت دی، په دې به زه نن تاسو سره خبره کوم، تاسو ته به اویرنس درکوم. ګرانو کتونکو، کله چې د مریض په ګرده کې کاڼې پیدا شي، نو هغه ته د ګردې په مقام باندې شدید درد وي. دا درد چې دی دا د لهرونو په شکل کې د بره نه په ښکته راځي. دې سره سره د مریض په وړو بولو کې جلن وي، هغې ته بار بار واړه بول ورځي. او دې نه علاوه چې کله دا کنډیشن سویر شي، نو بیا مریض ته په وړو بولو کې د وینې راتلو شکایت هم وي، مریض ته الټی هم راځي او مریض د درد نه انتهایی تنګ وي، هغه ته سویر کډني پین وي. نو دا و د ګردې د کاڼي علاماتو. راځو قسمونو او وجوهات طرف ته چې د ګردې د کاڼي وجوهات کم دي او د دې څو قسمونه دي. نو د ګردې د کاڼي چې کوم قسمونه دي، هغې کې لومبی قسم دی کیلشیم اکزلیټ. اوس کیلشیم اکزلیټ کومو خلکو ته کیلشیم اکزلیټ والا کاڼي په ګرده کې پیدا کېږي، نو په هغې کې دغه خلک چې کوم خلک د سبزو استعمال زیات کوي، او چې کوم خلک د پالک، ګوپي، ټماټر، شلغم، الو، کافي، چاکلیټ استعمال زیات کوي. دې نه علاوه کوم خلک چې کاربونیټډ ډرینک زیات استعمالوي، نو چونکې دې غذاګانو کې کیلشیم اکزلیټ زیات مقدار کې موجود وي، او چې کله د مریض په ګرده کې کاڼې وي، نو 70 to 80% چې کوم دی هغه کاڼې عموما کیلشیم اکزلیټ واله وي. دې نه علاوه دویم نمبر کې یوریک اسید سټون دی. یوریک اسید سټون هغه خلکو کې د دې فارمیشن کېږي چې کوم خلک زیاتر غوښې استعمالوي، دالونه استعمالوي، فاسټ فوډ او جنک فوډ استعمالوي، او د خوږې استعمال زیات کوي، نو داسې خلکو کې یوریک اسید والا سټون پیدا کېږي. دې نه علاوه بعضې خلکو کې خانداني طور بار بار د ګردې کاڼې کېږي، نو دې کاڼو ته چې کوم خانداني طور په ګرده کې کاڼې پیدا کېږي، دې ته سیسټین سټون وایي. او په آخره کې بعضې خلکو ته بار بار یو ټي آی انفیکشن کېږي، ته د ګردې او مثانې انفیکشن بار بار کېږي، نو زیاتر داسې خلکو کې سټروایډ کاڼې پیدا کېږي. اوس راځو دې ټاپک طرف ته، دې خبرې ته چې کومو خلکو کې د ګردې کاڼې زیاتر پیدا کېږي. نو کوم خلک چې په ګرمو علاقو کې اوسي، نو دغه خلکو کې زیاتر د ګردې د کاڼې شکایت زیات وي. دې نه علاوه کوم خلک چې د اوبو استعمال کم کوي، نو داسې خلکو ته هم اکثر د ګردې د کاڼې شکایت وي. دې نه علاوه دا بیماري چې ده د ګردې کاڼې چې دی، دا د زنانو په نسبت دا تکلیف نارینهو کې زیات وي. او دې سره سره د عمر په لحاظ سره که موږ وګورو، نو دا تکلیف زیاتر د 20 سال نه والې تر 50 ساله پورې، هسې خو په هر عمر کې کېدی شي، خو د 20 نه والې تر 50 ساله پورې چې کوم ایج والا خلک دی، دې ته د ګردې د کاڼې شکایت پیدا کېدی شي، د دې په ګرده کې کاڼې پیدا کېدی شي. ګرانو کتونکو، که چېرې تاسو د ګردې د کاڼې د تکلیف سره مخ یې، ستاسو په ګرده کې بار بار کاڼې پیدا کېږي، یو کاڼی ستاسو نه پرېوځي، او بیا 2-4 میاشتې پس دوباره تاسو ته د ګرده کې د کاڼې شکایت وي، یا تاسو د ګردې د کاڼې دپاره سرجري کړې وي، تاسو اپریشن کړی وي، او څه وخت پس بیا ستاسو په ګرده کې کاڼې پیدا شي، نو تاسو بلاشبه هومیوپیتیک علاج طرف ته راتلی شئ. تاسو یو قابل، مستند او رجسټرډ هومیوپیتیک ډاکټر سره ملاو شئ. که تاسو د هغې نه علاج وکړئ، نو انشاءالله تاسو به مطمئن او خوشحاله یې. که چېرې تاسو زمونږ کلینیک ته راتلل غواړئ، نو زمونږ د کلینیک اډرس او زمونږ واتساپ نمبر ستاسو په سکرین باندې تاسو کتی شئ. تاسو موږ سره خپل واتساپ نمبر باندې، زمونږ په واتساپ نمبر باندې هم رابطه کولی شئ. موږ به انشاءالله تاسو رهنمایي کوو او تاسو ته به جواب درکو. دې نه علاوه تاسو زمونږ د کلینیک ویزټ هم کولی شئ. ګرانو کتونکو، هومیوپیتیک علاج د ګردې په کاڼه کې څومره کارګر دی، کډنی سټون کې څونه اثر لري، نو د یو مریض تاثرات
تاسو سره شیر کوم د یو مریض اوپینین اخلو چې هغه د ګردې د کاڼي مریض و هغه هومیوپیتیک علاج وکړو او بیا هغه څونه مطمئن و دا به موږ د هغه د خولې نه تاسو سره شیر کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو نوم دې څه دی؟ نوم مې طاهر رحمان دی. طاهر بھائی دا ته اوس چیک اپ راغلی یا مخکې چې کوم ډاکټر صاحب راغلی وي؟ نه جی نه، زه مخکې نه ډاکټر صاحب سره وم او ما ته تکلیف ګردې او ډېر زیات و. مسله څه وه جي؟ کاڼي مسله وه جي. ما الټراساونډ وکړو، ډاکټر صاحب راله مشوره راکړه چې تاسو الټراساونډ وکړئ. ما الټراساونډ وکړو، ډاکټر صاحب وایي چې تا ته زخم هم دی او کاڼی هم دی. جی نو ډاکټر صاحب راله دوايي راکړه او الحمدلله. الټراساونډ مطلب د کاڼي دغه څومره 6 mm کاڼی و. ښه جي. او جی او نو انګلیش میډیسن هم استعمال کړو که نه هومیوپیتیک لومبۍ طریقې علاج دغه چې استاد؟ نه جی نه، انګلیش مې نه دي خوړلي، دا هومیوپیتیک مې وخوړل، د هغې سره الله پاک شفا کړې ده. څومره ټایم دی دوايي استعمال کړو؟ آیا مطلب دغه تکلیف چې کوم هغې نه څومره ټایم چې کوم دی تاسو د هغې نه صحتیاب شوي؟ یاره جی تقریبا د میاشت نه خو سیوا وشو چې زه ټیک شوی یم، شکر الحمدلله. او دا میډیسن چې کومونه دا مې تقریبا 2-3 هفتې خوړلي دي. 2-3 هفتې کې الحمدلله مطلب دغه نه چې کوم دی تاسو صحتیاب شوي؟ بالکل. نو څنګه د هومیوپیتیک طریقې علاج او بیا خصوصا چې کوم دی نو ډاکټر حشمت علي صاحب چې ډېر وخت نه دلته کې په شوه کې ناست او دغه خدمت کې د صحت حوالې سره د دوی په اړه باندې خپل رایه ستاسو څه ده؟ نو زما رایه دا ده چې ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر خو اخلاق والا او خو انسان دی او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاج وکړئ، انشاءالله مطمئن به یې. زه خو ته مطمئن یم. کله چې تاسو وایي چې تکلیف کې وی نو بعضې مطلب وایي چې مرګ راځي نو بنده تبې ته غاړه ږدي، نو اکثر چې کوم دی نو خلک وایي چې زه غټ ډاکټر له لاړ شم، زه د الټراساونډ هم وکړم، زه د ایکسرې هم وکړم. نو هومیوپیتیک طریقې علاج تر هغې پورې مونږ په هغې باندې یقین نه دی ساتلی چې څو پورې مونږ په خپله نه ټیک شوي. څومره حده تاسو پورې وایي چې هومیوپیتیک طریقې علاج دا واقعي چې کوم دی نو اسان هم دی او مفید هم دی او سایډ افیکټ هم د دې نشته؟ نو دا خو هر انسان پورې منحصره ده که نه، او زما خو خپل ځاني دا رایه ده انشاءالله چې لکه ډاکټر صاحب چې کوم دی حشمت علي صاحب دی دلته شوی اډه کې د کلینیک دی او دا د هومیوپیتیک علاج کوي او ډېر ښه علاج کوي. ځکه چې د شروع نه تر اخره پورې کوم میډیسن ورکوي نو هغه بالکل داسې چې هغه کاڼې هر څه چې یا زخم یې هغه هر څه ختمیږي د الله په حکم باندې. محترمو کتونکو، نو تاسو زمونږ د مریض چې کوم اوپینین او د هغې کوم تاثرات تاسو واورېدله. که تاسو هر قسمه د ګردې د کاڼي د رنځ سره تر مخ یې او تاسو ته ډېر زیات تکلیف وي نو تاسو زموږ د کلینیک وزټ کولی شئ یا زموږ د واتساپ نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ. ګرانو کتونکو، اوس راکړئ ماله اجازت. په لوی الله م سپارم، د لوی الله په امان.